السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن درته د کامیابۍ دوه لارې ښیم، انشاءالله چې په دنیا کې به الله جل شانهو تا کامیابه کوي. ډېر خلک چې کوم دی د کامیابۍ سوچونه کوي، ډېرې منصوبې چې کوم دی هغه تیارې کړي، خو زه درته د ژوند خبره کوم چې آیا په ژوند کې به پرمختګ څنګه کوي او الله به کامیابي څنګه درکوي. ځکه ډېر خلک تاسو په دې معاشره کې وکتل، خو هغوی څه وخته پورې کامیاب وو، خو الله جل شانهو ناکامه کړل. بیا د هغې دوه وجې کیدی شي، هغه هم درته وایم. ویډیو راسره تر اخره ګورئ، انشاءالله چې زما د ویډیو نه بعد به تعالی الله کامیابي هم درکوي، ته به پرمختګ او ته به په وړاندې باندې روانېږي. هغې کې اول نمبر خبره څه ده؟ اول نمبر خبره په دې کې دا ده چې کله یو انسان له الله کامیابي ورکوي، یو انسان مخې ته بوځي، یو انسان له الله یو سټیج ورکوي، نو په هغه د هغه سره ته بغض او کینه حسد دا ورسره بالکل مه ساته. په دې وجه باندې بغض او کینه مه ساته، ځکه چې یو انسان بل انسان سره بغض او کینه ساتي، الله جل شانهو د هغه په مخ کې هغه انسان اوچتوي، خو دی چې کوم دی بیا نور هم ناکامه کیږي. نو کوم انسان چې بغض او کینه ساتي، دی چېرته په مخ کې وړاندې باندې نشي تللی. یو خبره ده. دویم نمبر چې کله یو انسان له الله کامیابي ورکړه او دی په هغه کامیابۍ کې په هغه لیول باندې روانو لکه څنګه چې په غریبۍ کې او بیا وروسته مالداره شو او بیا هغه سټیج پرېښودو، موږ چې ورته وایو د خپل څادر سره یې خپې نه غځولې، بلکې د خپل څادر نه یې خپې هغه بهر کولې، الله به دغه انسان دوباره چې کوم دی ناکامه کوي. کله چې الله جل شانهو تعالی کامیابي درکړه، تعالی یو عزت درکړو، یو مرتبه درکړه، شهرت یې درکړو، نو دغه شهرت، دغه عزت او د الله چې کومه مرتبه تعالی درکړه، نو د دې چې کوم دی د الله نه او د دې قدرداني وکړه. د دې چې کوم دی خلک به ډېر خرڅوي، تا ته به ډېر چې کوم دی کمنټس داسې بیک کمنټس په تا ته راځي. ډېر خلک به و چې ځان دې شرمولی، ډېر به و چې یاره دا لیونی دی، اول به یې پلان کې چل کو، اوس دغه کوي. نه جي نه، د چا خبرو ته به بالکل نه ګورئ، ځکه شاعر فرمایي وایي که د خلکو په خبرو پسې لاړې، له کعبې به دې راته وکړي میخانې ته. نو چې کله یو انسان له الله مرتبه ورکړي، مقام ورکړي، خیر دی که خلک در پسې خبرې کوي، الله به تعالی کامیابي درکوي. نو دویمه خبره پکې زما مین دقه وه. او بله خبره پکې دا ده که تاسو وګورئ په دې معاشره کې ډېر خلک چې کوم دی هغه کامیاب وو، خو الله واپس ذلیله او رسوا کړل. د هغې مین وجه یو کیدی شي، هغه وجه دا ده چې کله یو انسان له الله کامیابي ورکړي او دی په زنا باندې دغه پیسې لګوي، د روزګار ده، او دی په غلطو باندې دغه پیسې لګوي، الله جل شانهو د دغه انسان نه دغه عزتونه، دغه شهرت او دغه مالداري الله جل شانهو د دغه انسان نه دوباره اخلي. نو په دنیا کې چې کلم زندگی تیروي، نو په سکون تیروي، په راحت تیروي. بله خبره پکې دا ده چې صداقت اختیار کړئ. چا سره فراډ، دوکه، بغض دا بالکل مه ساتئ. چا سره پراډونه بالکل مه کوئ، ځکه کله تا د یو انسان سره پراډ وکړو، بس دی ستا د دایرې نه اوټ شو، دی به وروسته تا پسې ډېرې خبرې کوي. نو نیت صفا ساتل، بل د خلکو سره معاملات چې کوم دی، ګوره په اسلام کې 75% دا معاملات دي، نو د خلکو سره معاملات دا برقرار ساته او ښکلې ساته. د یوې روپۍ حساب کوه، ځکه زمانه داسې ده. بجلیګل مولانا یو خبره کوله که نه، وایي چې چا له قرض پیسې ورکړي که نه، نو د هغې سره وله ډانګې هم ورکوه. څه ډانګې هم وله ورسره ورکوه، او دا ورته وایه چې کله دنه دا پیسې غواړه، نو بیا له به دا سر وخه. نو نن سبا به د خلکو سره د یوې روپۍ حساب کې، ولې دا ستا حق دی اخیستی شي دي. نو حساب کتاب پکې لازمي دی. په بزنس کې د ټولو نه مین څیز هغه حساب کتاب دی چې هغه ستا برابر وي. د یوې روپۍ حساب هغه ورسره مکمل کې، نو انشاءالله الله به کامیابي درکوي او په وړاندې باندې به روانېږي.